حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت ده دوی فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل اتقوا اللاعنین ځان وساتئ دا دوو کارونو نه چې په هغه په وجه باندې لعنت کول شي په انسان باندې یعنی دا دوو اسباب د لعنت نه ځان وساتئ قالوا نو صحابه تاسو کو ومن لاعنان اے دا الله یا رسول الله اے دا الله رسوله هغه دوه سيزونه داسې کم یو دي چې د هغې د وجې نه په انسان باندې لعنت هغه ورېږي قال النبي علیه السلام فرمیل الذي هغه یتخلى فی طریق الناس یو هغه کس دی چې هغه بول کوي په لاره کې د خلکو په لاره کې چې دی نو په عمومي لاره کې چې دی نو هغه لوی بول کوي او فی ظلهم یا د هغوی د سوري په ځای کې یا دلته د طریق نه مراد علما ذکر کوي عام لاره ده چې باغی باندې د خلکو تیرېدل هغه وي اوس داسې لار ده چې باغې باندې څوک نه راځي یا پکې چېرته کې په میاشتو څوک تیر شي نو دې نه هغه نه د مراد عمومي لار چې کم خلک پې ګرځي راګرځي ځي راځي پې عام لار ده په هغې کې چې دی نه هغه لوی بول کول په لاره کې نو د دې د وجې نه په دغې کس باندې هغه لعنت ورېږي د دې نه ځان وساتي او فی ظلهم یا چې دی نو په داسې ځای کې چې خلک کیني سوری دی او خلک را جمع کیږي ځان ناس پاسته کوي لکه دا بهر ځای چې دلته خلک کینی نو دې ځایونو کې د بولو نه ځان هغه وساتئ په دغه ځای کې بول هغه مه کوئ که څوک کوي نو دغه کار چې دی نو هغه د لعنت سبب جوړېږي نبي علیه السلام د دې نه منع فرمایلې ده وعن ابي قتاده ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے قال دی فرمائے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمائے اذا شرب احدکم کله چې بتاسو کې یو کس هغه سکاک کوي یعنی اوبس کی یا بلسس کی سکاک کوي فلا يتنفس في الاناء نو دې په لوخ کې سان اخلي نو ګوره درې ساونه چې کم راغلي د اوبوس کلو چې کم طریقه ښودلی شوي ده نو په هغې کې دا دی چې په دې لوښي کې به دننه سان اخلي دا به د دې خولې نه جدا کې حسابه واخلي بیا به په بل ګوټ باندې بیا به د خولې نه جدا کې حسابه واخلي درې ګوټه هغه نو دلته هم هغه طرف ته هغه اشاره کوي نبي علیه السلام چې کله تاسو کې یو کس کاک کوي سسکي نو دی دې په لوښي کې دننه سان اخلي واذا اتى الخلاء او هر کله چې دی بیت الخلاء ته هغه یعنی واړه بول لوی بول کوي فلا يمس ذکره بيمينه نو دی د خپل اندام مخصوصه په ښی لاس باندې نه مسه کوي یعنی دی د خپل ځان له ښی لاس هغه نه ورکړي په دغه ټایم کې ولا يتمسه بيمينه او دی په ښی لاس باندې استنجا هغه نه کوي په ګس لاس باندې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمایل من توضع څوک چې اودس کوي فليستنصر نو دې هغه اوبه استعمالی باندې کې ومن استجمر او څوک چې ګډ یعنی دا لوټه استعمالی نو دې فلیوتر پکار دی چې دې بیا طاق چې دی هغه استعمال کی یو درې یا پنځه وغیره داسې متفق علیه وعن انس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمائے نا قال انس رضی اللہ عنہ فرمائے کان رسول الله صلی الله علیه وسلم وہ نبی علیہ السلام یعنی عادت د نبی علیہ السلام داو يدخل الخلاء چې کله به بیت الخلاء ته تللو یعنی دغه لپاره قضای حاجت لپاره تللو فاحمل انا وغلام نو زبوما او یو بل کس و نو دلته کې بیا لاندې ورته لیکلي اے ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیا بعضې روایتونو کې راځي بلال رضی الله تعالی عنہ نو په دې صحابو کې ورسره یو کس بل و نو یو څوک و یو انس رضی الله تعالی عنہ یو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دې دواړه به ورسره و نو دوی مونږ به راغستلي وو اداوت من ماء مونږ به هغه لوښی د اوبو راغستلی وو یعنې مونږ ورته نن سبا کوزه وایو په هغه وخت کې چې د هغې مطابق څه لوښی به و نو یو خو به دغه لوښی د اوبه به وي وعنزه او یو به نیزه وه زموږ سره نو یستنجي بالماء نبی علیه السلام به په لوټه باندې اودس وڅښو بیا به اوبه چې دی نو هغه استعمالولې نیزه به نو دلته علما هغه ذکر کوي نیزه چې دی نو هغه نبی علیه السلام د څو وجو نه به هغه راغستله یوه وجه خو دا وه چې د دشمن خطره به وه نو نبی علیه السلام سره به نیزه ځکه وه بله وجه دا وه چې نبی علیه السلام چې به کله تللو نو په دې باندې به د یو ځای نه لوټه چې دی نبی علیه السلام هغه یو ځای دغه کوو که نو به پې لوټه به پې راغستلې او بل دا ده چې نبی علیه السلام به کله واړه بول کول نو دې نیزه باندې به اول ځای چې دی هغه پوس کو
چې پوس کو نو بیا د وړو بول د داري چې دنه هغه باندې راتللې د دې وجه نه نبی اسلام نه عزت ځان سره وړل چې زه په هغه پوس کی نو د دې وجه نه علما فرمایي چې په دې ځای کې واړه بول کول نه دی پکار چې مټا کزما کوي او خلک واړه بول کې بیا چې د هغه تاریخ خلکو ترازو نه دي چې واړه بول نه دی پکار پوس زه په قدر پکار نه دی بل حدیث پوسټ نور راځي وعن انس رضي الله عنه بل روایت قال نے فرمائی كان النبي صلى الله عليه وسلم هو عدد نبی علیہ السلام اذا دخل الخلاء کله چې با قضاء حاجت ته پرتللو نزع خاتمه نبی علیہ السلام خپل غوتای ولستلا ولې لان نقشه محمد رسول الله د نبی علیہ السلام په غوتای باندې چې دنه هغه د مهر نو په دې مهر باندې د چې دنه هغه لپاسه هغه لیکل شو محمد بیا پس ورپسې لاندې هغه رسول او ورپسې لاندې چې دنه هغه الله محمد رسول الله نو دا به چې دنه هغه صلی الله علیه وسلم دا به هغه لیکل شو نو دا مهر نو دا واضح وته خو بالکل ښکارې نو باندې باندې چې دنه هغه د الله او د نبی علیہ السلام نمونه د دې وجه په نبی علیہ السلام چې دنه هغه لار کول د دین علما فرمایي چې د چا سره هغه ظاهري ښکارا د سوي چې په هغه باندې نمونه وغیرہ صحیح نو هغه لار کول پکار دي غوتای یا چې دنه هغه جیب کې قرآن مجید ده نو دا هم د آدابونو هغه خلاف دي چې دغه سړی ځان سره هغه ویسي دغه لار کول پکار دي وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی علیہ السلام عادت مبارکه دا و اذا اراد البرازه کله چې نبی علیہ السلام قضاء حاجت ته بارتللو انطلق نو نبی علیہ السلام بلاړ حتى تر دې لا يراه احد تر دې چې چا باندې دومره لري باندې نبی علیہ السلام اغتللو نو امت ته تعلیم ورکړي چې د زیت اغتلل بکار دي چې چا شک نه راځي د سړي زیت نو دا پردې چې دنه هغه د دې وجنه نبی علیہ السلام وجنه هغه د سړي زیت اغتللو وعن ابي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم حضرت ابو موسى اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه د نبی علیہ السلام سره ورځ ومه فاراد ان يقول نبی علیہ السلام اراده وکړه چې زه واړه بول وکړم نبی علیہ السلام نو واړه بول وکړه فاتا دمثل نو نبی علیہ السلام یو زیت لاړو چې دا زیت چې دنه هغه نرم زیت لاړو فی اصل جدار د یو دیوال یخ د دیوال یخ ته نبی علیہ السلام لاړو دا یخ د نرم غونډه کې خاور غونډه کې فبال النبي علیہ السلام التواړه بول وکړه ثم قال بیا نبی علیہ السلام فرمایل اذا اراد احدکم کله چې بتاسو کې یو کس اراده وکي ای بول چې دی واړه بول کوي فليرتد لبوله نو فکر د چې د خپل بول د پاره اغا نرم زي چې دغه تلاش فليرتد بسكون الدال المخفف فليطلب لهذا لكي فليطلب د تلاش کی مکان داس زي مثل هذا لك سنچدان یا نبی علیہ السلام فرمای څنګه چې ما دا زي تلاش کو د قشان زي تلاش کوي نو نبی علیہ السلام د مخ کې حدیث ذکر څنګه زي تلاش کړو نرم زي او د دیوال یې نرم زي چې دادی نه کیږي نو د قشان زي تاسو هم تلاش کوي نو ورو وعن انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده قال ده فرمای کان النبي صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه ده نبی علیہ السلام داو اذا اراد الحاجه کله چې نبی علیہ السلام د قضاء حاجت اراده وکړه لم يرفع ثوبه نبی علیہ السلام با کفړه نو چتول حتی تر دې یدنو من الارض جسمه کې د نږدې شي په ولار به کپړه هغه نو چتول جسمه کې د نږدې شو نو نبی علیہ السلام الو چې دغه هغه کپړه وشته کړه بیا واره ولې دغه هغه وکړل دا عادت د نبی علیہ السلام هغه ذکر شوی دي چې موږ ته په دې کې تعلیم راکړي چې دا چې دغه هغه عادت هغه خپلول پکار دي دا چې بس موږ څنګه خوخی او موږ چې دغه هغه ور شریعت موږ ته د وړو بولو د قضاء حاجت طریقه کاروم راخودل دي د سی او کار نه لري خودل چې موږ ته هغه نه راخودل نو هر خبره هغه موږ ته شریعت هغه راخودل دي نو پکار دي چې موږ د خپل ځان نه هغه سکار نه کوم ته شریعت کې احادیث کې شریعت موږ د کومه طریقه خولي هغه موږ خپل کوم موږ نه نو موږ کوشش کوو چې موږ خپل کوو کوم موږ وی هغه طریقې نو شکر واسو چې شکر الحمدلله دغه طریقه کار خو هغه موږ د مخکې نشي نه هغه کوو شکریا بیا پکار